بسم الله الرحمن الرحيم. والتاسع تسبيحات الركوع، والعاشر تسبيحات السجود، والهادي عشر قراءة التشهد في القاعدة الأولى. د منځو د سنت بیان جاریو. اته سنت د منځو مونږ وړاندې بیان کړیو. اول نمبر سنت مونږ دا ویلو چې تکبیر تحریمه سره لاس ورته کول دا سنت دی. نارینه به د خپل کټه ګوتی د غوګونو نرمه سره برابرۍ او زنانه به تر وګو پورې لاس پورته کوي. دویم سنت مونږ دا ویلو چې خې لاس به د غس لاس د پاسه نارینه د نوم لاندې کړي، زنانه به بره پسینو باندې کړي. دریم نمبر سنت مونږ دا ویلو چې د نیت تړلو نه بعد د لاس خودلو نه بعد به سبحانك اللهم ویل دا سنت دی. څلورم نمبر سنت اعوذ بالله ویل دی. سبحانك اللهم نه بعد اعوذ بالله ویل دا سنت. پنځم نمبر سنت مونږ خودلیو چې د اعوذ بالله نه بعد بیا بسم الله ویل سنت دی. او اوم نمبر شپږم نمبر سنت مونږ خودلیو چې د الحمد ولد ضالین نه بعد الحمدلله د سورۃ فاتحه د ولد ضالین نه بعد بیا امین ویل په پټه باندې دا سنت. اوم نمبر سنت مون خودلیو چې کله د رکوع نه پورته کیږي سمع الله لمن حمده، دا سمع الله لمن حمده د تسمیع وای دا سنت. او اتم نمبر سنت ربنا ولک الحمد، دا اتم نمبر سنت دی. اوس نن د نهم نمبر سنت بیان. نهم نمبر سنت پر رکوع کی تسبیحات ویل دي. تسبیحات سبحان ربی العظیم ته ویل شي. دا بیا درې کرت وي یا پنځه یا اوه. یو انسان ځان لمونځګنو بهتر دا چې اوه کرت پکې ویل شي رکوع کې سجده کې. کجمه سره مونږ کوي نو بهتر دا چې بیا درې یا پنځه کرت ویل شي ځکه په جمع کې بعض انسان ضعیف وي، کمزوري وي، د چا به ضرورت وي، څوک به مسافر وي، په جلتیا کې وي، نو بیا ډیر دی وګدای نه. خو تسبیحات د رکوع دریونه به کم نه وای. سنت طریقه دا په رکوع کې تسبیحات ویل دا نه هم سنت. لسم سنت په سجده کې دریدل یا پنځه یا وکړت سبحان ربی الاعلى ویل دا لسم نمبر سنت. یو لسم نمبر سنت په اوله قاعده کې التحیات لله لستل. ګوري تاسو په دې کې ځان پوي کې څلور رکعاتیز مونږ چې کوو نو په دې کې دوه قاعده دي. قاعده په دې التحیات الناس ته ویل شي. ته چې مونږ په تحیات تکینو په تشهود باندې نو دې ته قاعده ویل شي. څلور رکعاتیز مونږ کې دوه قاعده وي. په دې اول رکعت ناس ته دا واجب وا او په اخر رکعت ناس ته دا فرض ده. ٹھیک شو؟ په دې اخر رکعت ناس ته کې التحیات لله لستل دا واجب او په دې اوله قاعده کې التحیات لله لستل دا سنت دي. خبر ټول دلته ګوره د اول رکعت د دویم رکعت ناس ته یعنی اوله قاعده په مانځ کې دا واجب، دا دویمه قاعده په مانځ کې دا فرض وا. په اوله قاعده کې التحیات لله لستل سنت دي او په اخره قاعده کې التحیات لله لستل دا واجب دي. دولسم نمبر سنت سلور رکعاتیز منځ د فرض د دې لومبو دو رکعاتو نه علاوه په دې اخرنو دو رکعاتو کې صرف الحمد تر ولد ضالین امینه پورې ویل دا سنت دي. ګورئ د فرض منځ سلور رکعاتیز فرض دي. دا لومبي دوه خو موږ ډکو الحمد نه بعد پکې قرات وي. دا رستنی دو رکعات چې کوم دینو په دې کې صرف الحمد تر ولد ضالین پورې لستل دا فرض دي. او پاتې شو سنت او واجب او نفل نو ټول رکعاتونه ډکږي، اخو ټول ډک دي، نه ټولو کې قرات کول دا فرض دي. دا فرض او اخرنو دو رکعاتونو کې دا چې موږ صرف پکې الحمد تر ولد ضالین پورې لولو دا سنت طریقه ده. دیارلسم سنت د تکبیر تحریمه نه بغیر په دې مانځ کې چې څومره مونږ وایو الله اکبر رکوع لاړ
الله اکبر سجدي لاړ شو الله اکبر سجدي نه پورته شو الله اکبر بیا سجدي لزو الله اکبر نیغ بیا ودرېګو دا چې څومره تکبیرات په مانځ کې مونږ کوو د تکبیر تحریم لومبي تکبیر نه علاوه دا تمام تکبیرات په مانځ کې دا سنت دي او څوارلسم نمبر سنت اغا سلام ګرځول دي دا لفظ د سلام علیکم ورحمت الله چې مونږ وایو دا سنت دی اډیر وای سلام علیکم ورحمت الله دا غلط دی سلام بنو وایخه السلام د میم پیش دی ډیر وای دا څه وای سلام علیکم نو دام غلط دی السلام بوي الف لام سره السلام بیا ډیر دا څه وای السلام علیکم السلام د میم زور دام غلط دی نو او وای چې السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله نو دا څوارلسم سنت چې د منځ کې هغه سلام ګرځول د لفظ د سلام دا سنت دی اوس کچانه په دې څوارلسو سنت کې یو شی پاتې شو که قصدنه پر خو دې که په خطایت نه پاتې شو په هیره پاتې شو نو په د باندې سجده سهو هم نشته دی او دوباره منځ را ګرځول هم نشته خو البته دومره د چې د منځ ثواب کم کو په منځ کې نقصان واقع شو اوس ورته ګوري والتاسعون هم نمبر سنت پمانځ کې تسبیحات الرکوع تسبیحات د رکوع دی پر رکوع کې سبحان ربی العظیم ویل دا سنت دی والعاشر لسم نمبر سنت چې دی تسبیحات السجود په سجده کې سبحان ربی الاعلى ویل دا لسم سنت والهادي عشر یو لسم نمبر سنت پمانځ کې قراءة التشهد لستل التحيات لله دي في القاعده الاولى فاول قاعده کی فاخر قاعده کی التحيات لستل واجب فاول قاعده کی التحيات لستل واجب ندي سنت دي والثاني عشر دولسم نمبر سنت قراءة الفاتحه لستل الحمد شریف دي في الركعتين الاخرين فاخرنو دو رکعتونو کې الحمدلله سنت دي سنت دا فرض رکعتونو فاخرنو دو رکعتو کې بیا د الحمدلله دا سنت والثالث عشر جار لسم نمبر التکبیرات التي تکبیراتها غیر الافتتاح چا غیر د افتتاح نه دي یعنی غیر د تکبیر تحریم نه تمام تکبیرات باقی چې په مانځ کې مونږ کو په دې پنځ وخت منځونه کې نو دا تکبیرات چې دي دا سنت دي سنت والرابع عشر سورلسم نمبر سنت التسلیم سلام ګرځول دي ومن ترك شيئا چا چې پری خودو یو سیز من هذه الاشیاء المذکوره من هذه الاشیاء د دې شذونو المذکوره چې دا سورلس اشیاء د منځو سنت بیان شو چانه دي کې یوم پاتې شو لم يلزم نه لازمیږي علیه په د باندې شی ان اس یو شی نه په سجده ساوښتم او نه په دوباره مونږ را ګرځول شته سواء برابر خبره ده ترکا ک پر خودی عامدن د کستا او ساهین یا په هیر باندې ک قصدن پاتی ک په هیر پاتی سب بنشتا منذ شو خسره د نقصان والتاسعون هم سنت تسبیحات الرکوع پر رکوع کی تسبیحات لستل والعاشر لسم سنت تسبیحات السجود فسجده کی تسبیحات لستل والهادي عشر یو لسم سنت قراءة التشهد لستل التحيات لله دي في القاعده الاولى فاول قاعده کی والثاني عشر دولسم سنت قراءة الفاتحه لستل الحمد شریف دي في الركعتين الاخرين فاخرنو دو رکعتونو د فرض کی والثالث عشر ديالسم سنت تکبیرات التي تکبیرات اغا غیر الافتتاح چا غیر د تکبیر تحریم نه دي تکبیر تحریم نه علاوه دا تمام تکبیرات د انتقالات او جديده سنت دي په دې پنځ وخته مونږ کې والرابع عشر سورلسم سنت التسلیم سلام ګرځول دي ومن ترك شيئا چا چې پری خودو یو شیز من هذه الاشیاء المذکوره د دې سورلسو سنتنا لم يلزم نه لازمیږي علیه په دې پری خودون کې باندې شی او یو شی سواء برابر دا عاملن کده کست یو سواء برابر دا ترکه کپری خودی عاملن د کستا او صاحی یا په هرام والتاسع نهم سنت تسبیحات الرکوع تسبیحات د رکوع دي والعاشر
لسم سنت تسبیحات السجود تسبیحات د سجدی دي والهادي عشر یو لسم سنت قراءة التشهد لستل التحيات لله دي في القيدة الأولى باولا قيدك والثاني عشر دولسم سنت قراءة الفاتحة لستل الحمد شريف دي في الركعتين الأخرين باخر نو دو ركعتونك والثالث عشر دي اللسم سنت تكبيرات التي تكبيرات أغام غير الافتتاح چې غیر د تکبیر تحریم نه دي تړبه تکبیر تحریم موږ ویلو فرض دي د دې علاوه تمام تکبیرات سنت دي والرابع عشر سلسم سنت التسلیم سلام ګرځول دي ومن هغه څوک ترکا چې پریک دي شیئا یوشیز من هذه الاشیاء د دې سنتو المذکور چې مخکې ذکر شو دینه چانه یوشیز پاتې شو لم یلزم نه لازمیږي علیه په د باندې شیء اس یوشیز سجد سوا یا را ګرځول د مانځ په نشتا سواء برابر دا ترکا کپری خو دی وی دا سنت عامدن د کستا او صاحیا یا په هیر باندې